الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سحر شروع شو. د اعتکاف د معتکفین حضرات دپاره دستورالعمل هغه بیانېده. د مازدیګر نه تر ماښامه پورې دې منځ کې د اعمالو ترتیب، دا مازدیګر بانک چې وشي د لمونځ تیارۍ، او بیا چې دی نو که ضرورت او اودس ماتو یا درونو ماتولو نو بیا سنت طریقې مطابق اودس. دریم نمبر بیا سړی په صف اول کې کینی او د اذان نه وروستو دعا وکړي، 4 رکعاته نفل وکړي د مازدیګر د لمونځ نه مخکې، ځکه حدیث کې راځي رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. بیا د مازدیګر لمونځ تکبیر اوله سره وکړي، هغې پسې بیا چې کله سلام واړئ 5 نمبر کې آیات الکرسي ووایي، تسبیحات ووایي، او د ماښام مسنون دعایې چې کوم دغه وخت کې ویل دي دروازې اخر کې هغه ووایي، او بیا چې دی باقي وخت هغه په ذکر او تلاوت کې تیر کړي. د افطاري نه 20 منټه مخکې بیا دعا طرف ته متوجه شي او بیا چې دی نو دعاګانې وغواړي. بیا د سنت مطابق افطاري وکړي چې بهتره دا ده چې په کجوره ماته شي، که کجوره نه نو بیا په اوبو باندې ماته شي، او چې کله ماښام یقیني شي نو فوري بغیر د څه تاخیر نه افطاري وشي. او د مغرب نه د ماښام نه وروستو ماسخوتنه پورې د اعمالو ترتیب چې دی نو هغه داسې دی چې دغه د ماښام چې دی نو صف اول کې کینی چې اذان وشي نو اذان ووري، د نه وروستو دعا چې دی وکړي، او د ماښام لمونځ هغه تکبیر اوله سره وکړي، لمونځ نه وروستو مقین و مسنون اعمال وکړي، بیا ورپسې 6 رکعاته نفل وکړي، او سورت واقعه الف لام میم سجده تبارک الذی دا ووایي، او د ضرورت مطابق روټۍ وخوري. د ماسخوتن د لمانځه نه نیمه ګنټه مخکې بیا چې دی نو د لمونځ تیاری وکړي. د ماسخوتن نه وروستو د لمانځه نه تر ویده کېدو پورې علما دا خبره کوي چې د ماسخوتن لمونځ ته صف اول کې کیني، د اذان جواب ورکړي، 4 رکعاته نفل وکړي او دعا او استغفار کې مشغولي. دویم لمونځ تکبیر اوله سره د ماسخوتن وکړي، دریم تراویح کې شرکت وکړي، څلورم چې تراویح نه فارغ شي نو چېرته د یو د معتبر کتاب د حدیثو یا د مسایلو د هغې څه مطالعه وکړي، او چې کوم داسې ناتکې شپې دي 21مه 23مه 25مه 28مه نو هغې کې د دعاګانو اهتمام وکړي، خصوصا دا دعا ډېره وکړي چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني، او ښه دا ده چې هره شپه حسب طاقت چې دی نو صدقې اهتمام هم وکړي. دا معمولات مونږه دغه دپاره ذکر کړه د اعتکاف دپاره. دې نه علاوه چې کوم جماعت کې درس کېږي د قرآن نو هغې کې چې څومره شرکت کولی شي نو هغه شرکت انتهایی ضروري دی، ځکه چې د قرآن سمج د وس مناسب دا حاصلول فرض دی. دې سره سره چې دی نو مسلسل لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویل، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا ویل،
اللهم انی اسألک الجنة واعوذ بک من النار داویل او تسبیحات مسلسل چې مقینو اسې ناستې کوشش نه دی پکار. دا اعمال موږ ذکر کړو که ټولو شي ډېره ښه ده، که ټولو نه شي نو چې سم څه ترتیب جوړ کړی شي او وخت قیمتي کړی شي نو دا به انشاءالله دنیا و آخرت ګټه. الله دې موږ له په دې د عمل توفیق راکړي. آمین. رب